د حضرت ابراهیم علیه السلام معجزه ده چې نمرود په اور کې هغه مبارک اچولې ده. الله تعالی حکم کوي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، مونږ وی چې اورا ته یخشا او سلامتی والا شه په ابراهیم علیه السلام. نو د نمرودیانو هغه اور هغه په ابراهیم علیه السلام باندې سلامت شوه دی، ګل او ګلزار شوه دی. هغه اور بیا حضرت ابراهیم علیه السلام نه دی سوځولی. لویه معجزه ده د حضرت ابراهیم علیه السلام. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په معجزاتو کې چې مونږ وګورو، حضرت انس رضی الله تعالی عنه هغه مبارک فرمای چې ما سره یو رومالو ما بدن سره ساتلو، په هغې باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل مخ مبارک خپل لاسونه مبارک هغې پې اوچ کړي. نو چې کله به د دغې رومال د وینځلو ضرورت ما محسوس کو، نو ما به هغه رومال په یو تنور کې وغورځولو، په اور کې به مې واچولو، هغې نه پس به مې چې راوویستو تا به وی چې چا صفا وینځلې دی. د پیغمبر علیه السلام مبارک بدن مبارک سره لګېدلی یو رومال قدرې، په هغې کې دا خاصیت پیدا کېږي چې په تنور کې هغه سوځي نه بیا. نو هغه معجزه لویه معجزه د حضرت ابراهیم علیه السلام جد الانبیاء دی، د ډېر لوی مقام خاوند خلیل الله دی. او دا معجزه د پیغمبر علیه السلام مبارک دا د هغې نه لویه معجزه ده چې د هغه مبارک بدن نه، د هغه مبارک بدن مبارک سره لګي